کوزدرادینزي اسبن جوړ کې شمولیتي دستور ته د وینا په وخت د پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پښتونخوا او دینزي مشرانو ویلي دي چې د میاں نواز شریف په قیادت کې چې کله هم د مسلم لیگ نون حکومت راغلی دی پاکستان د ترقۍ سره مخ شوی دی او دغه شان په دغه وختونو کې د انجینیر امیر مقام په کوششونو خیبر پښتونخوا او خصوصي توګه ملکن ډیویژن ترقی کړې ده. د حاجی رحمان الله په حجره کې تابع شوی د شمولیتي دستور کې د سیمې ګڼ شمېر خلکو شرکت کړی. دستور کې د جوړو حاجی رحمان الله سره د خپل ورونو خاندان نورو غړو او کلیوالو پیپل پارټۍ نه په مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان وکړو چې د پی ټی آی کسان پکې هم شاملو. زه رحمان الله د ناوګۍ جوړو نه دا اعلان کوم چې ما په مسلم لیگ نون کې شمولیت اختیار کو سره د خپل ورونو د ګاونډیانو د مرګرو د کلیوالو ناوګۍ جوړو باندې سر په دې کې زموږ څخه کسان د اسبن نام راغلي دوه درې کسان چې هغه زموږ ټول یو ټیم دی او هغه زموږ ټول یو ګروپ دی او هغه زموږ ټول یو ورونی دی. نن چې موږ کوم اعلان کوو او موږ کوم وعده کوو نو هغه د مسلم لیگ نون سره کوو په واسطه د انجینیر فضل الله خان صاحب چې هغه یو نر لیډر دی په دې ځای کې او کارکون لیډر دی او ان شاء الله تعالی زموږ د قوم هر مسله چې نو هغه به موږ ته لاره مخوي او موږ له به یې کوي هم. په دې موقع د پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پښتونخوا نائب صدر ملک جانزیب خان ادینزي ایگزیکټیو کمیټې چیرمن پخوانی بیوډي چیرمن انجینیر فیض الله خان وایس چیرمن پرویز باچا تحصیل ادینزي صدر داود خان اشفاق باچا حاجی شیربادر کبیر باچا میاں سید باچا په شمول نور ګڼ شمېر مشرانو نوي شاملېدونکي حاجی رحمان الله رحمان الدین حاجی بختیار انعام خان نورزمان احمد جان نواب شاه روزي رحمان علي محمد سره 50 پورې کسانو ته ټوپۍ په سر کړې. دستور ته په خپله وینا کې د مسلم لیگ نون ادینزي صدر داود خان اشفاق باچا حاجی شیربادر خان او نورو د تحصیل ادینزي د ترقۍ دپاره د انجینیر فیض الله خان او هغه د خاندان لخوا کړي خدماتو رڼا واچوله او ویل چې د تحصیل ادینزي د ولسي ترقۍ دپاره د اصلي بابای روزګار خدای بخلي عزیز الله خان او وروستو انجینیر فیض الله خان او د هغه د خاندان د نورو غړو خدمات د چا نه پټ نه دي. کریډټ حاجی عزیز الله خان صاحب ته ځي. الله د هغه د قبر د نور نه ډک شي. مین خبردار ده چې د هغه سره دغه اختیارات راغلي وو نو یو سړی بېروزګار نه دی پرېښودی بلکې په پټو کې به خلکو لونه کول اواز به ورته وکړه لکه پلانکې وایي نوکري کې او ورته وایي او په ګاډي ته خېږه ډاکټر صاحب ډکې ډکې تللي هغه کسان نوکران کړي دي. نو دا فیض الله خان هم د هغه زوی دی د هغه فرزند دی په دې خاورې نه دی په دې خاوره خفه کېږي. د خدمت یو جذبه راوړې ده د خدمت داسې جذبه راوړل چې سملي نو الحمدلله ډېر کورونه هغه په خدمت باندې آباد شوي او بیا سملي داسې نه ده چې یاره سوچ وکړي چې څوک وم نن به څوک وم څوک به دوکه کوم دا غر به رالم په دې غر به اکدم نه دا سوچ نشته. د خدمت یو سوچ ته الحمدلله په هغې کې هغه ته مونږ بالکل سلام کوو او دا دینځای خلک تا ته سلام کوي. دستور ته په خپله وینا کې انجینیر فیض الله خان او ملک جانزیب خان نوي شاملېدونکو ته هرکلي ویلو سره مکمل مرستې یقین ورکړو. د دې وینا وه د رحمان الله حاجي صاحب په شاملېدو کې کاوشونه زموږ د اشفاق باچا د ده محنت د ده خواري او د ده دغه سره رابطې د څه په وجه باندې چې دا ممکن شوه چې رحمان الله حاجي صاحب شخصیت په پاکستان مسلم لیگ کې شاملېږي. اشفاق باچا ستا لپاره سپیشل سلام. د ما ملګرو وختي دعوې وکړې چې موږ دلته د وابډې دفتر راویستی دی موږ اسپنډله ځان له فیډر ورکړی دی موږ د نادرې دفتر راویستی دی موږ د پاسپورټ کاونټر راویستی دی او عنقریب ده چې موږ به تاسو له بایومیټریک هم دلته راوړو او په چکدره کې به بیا ستاسو میډیکل به ستاسو په چکدره کې کېږي پېښور ته پس نه ځئ. دا چا دا ما نه دي کړي دا زما لیډر انجینیر امیر مقام صاحب تحصیل ادینزی له تحفې ورکړي دي او د تحصیل ادینزی خلکو زه تاسو ته دا باور در کوم چې انجینیر امیر مقام څونه په تحصیل ادینزی مین دی نو دونه مینه به یې له شانګلۍ سره هم نه وي. نو د هغه دا مینې موږ ته قدر پکار دی. زه فخر کوم په تاسو باندې
دا ناوګۍ وه هغه مخکې کوم الیکشن کې شوی په دې کې زما په خیال زموږ سنګل ډیجټ ووټونه وو چې دوو که شپږو او نن د دې ملګرو په وجه باندې ما ته 56 ووټونه میلاو شوي دي دا زما لپاره د فخر خبره ده زه پر خپلو زړو ملګرو فخر کوم او اوس دوی له بیا مبارکي ورکوم چې ملګرو نورم مضبوط شوی ملګرتیا نورم مضبوط شوه حاجي رحمان الله او د هغه وروڼه د هغه خاندان هغه هم ستاسو سره په یو صف کې ودرېدل زما امید دی چې تاسو به په اتفاق او په اتحاد سره دا خبره په مخ کې بوځئ او دا 56 ووټونو په ځای باندې ما ته 500 ووټونه پکار دي دا پولینګ سټیشن دا ما په ځان پسې په ګټه کې حساب کو ځکه چې ټول نه غټې رورې دلته چې دي هغه په پاکستان مسلم لیگ کې شامل شوي دي کو دا پولینګ سټیشن زمانه څوک ګټي نو حاجي صاحب بیا به درنه زه ګیلمن یم دا پولینګ سټیشن زما د ګټې پولینګ سټیشن دی ما ځان سره په ګټه ولیکله او دا 56 ملګري زما په دې کې دي دا ستاسو یو ملاتړ شو انشاءالله زما او ستاسو تعلق څه نوی نه دی زما او ستاسو رشته نوي نه ده موږ ژویي نه یو یو وجود یو قوم یو ټول زما د مشرانو بچی ستاسو مشرانو زموږ سره په هر وخت کې مرسته کړې ده په هر وخت کې زموږ سره ملاتړ کړی دی خو د څو پورې چې د پارټۍ تعلق دی نو ما دلته تاسو په پارټۍ کې ځکه نه مجبورولی چې موږ سره موږی نه و ما سره په دې حلقه کې سړی نه و چې ودرېدلی دی او دا پارټۍ راټینګه کړې دی اوس زما امید پیدا شوی دی د فیض الله خان په شکل کې چې یو تکړه سړی موږ له په لاس راغلی دی او هغه اوس سیاست شروع کړی دی د هغه بچی هم ډېر قابل هلک دی کوم چې الیکشن کړی دی زما اوس د هغه نه دا توقع پیدا شوی ده په دې وجه زه رالم او تاسو ته چې مسلم لیګ اوس جوړ کړئ اوس مسلم لیګ کې شامل شئ ځکه چې تاسو له موږ موږی هلته کې پیدا کړی دی اوس هغه د هوښیارانو غوبل په موږي پسې تړلی کېږي نو مخکې دلته زموږ سم موږی نه و په دې اندیزي کې نو زه تاسو ډېر انتهایي مشکور یم چا چې په دې پارټۍ کې اعلان وکړو نو تاسو د هغې پارټۍ سه اعلان وکړئ چې کومې پارټۍ د عمل جوړ کړی دی چې زه به اوس راځم په دې ترڅ کې به ګرځم انشاءالله زما قوم یې زما وروڼه یې شمولیتونه به کوو او په ما به اعتماد کوئ که نه ځکه زما خو په تاسو اعتماد دی تاسو په ما اعتماد کوئ بیا به انشاءالله راځم او دا زموږ پارټي دا به جوړه ډېر د اسبند په سیمه د خلقو مسلم لیگ نوم کې شمولیتونو سلسله به وړاندې هم دوام لري محمد اسرار خیبر نیوز جوړ کوز در